بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. د فقه موضوع، تعریف او غرض او احوال د مصنف. دا هغه خبرې دي چې تاسو په هدایت صلات کې کړی دي او یا په هدایت کتاب النکاح کې بیان کړی. د هغه اعادې ته ضرورت نشته. کله ټول علوم تعریفونه او موضوعګان او غرضونه تاسو ګورئ، یو کتاب ځان لواخلئ، ورکوټه کتاب د کتاب التعریفات. د هر علم تعریف او موضوع غرض دی، پکې نو ستړي کېږئ به نه. صحیح شو. او که د مصنفینو حالات تاسې ګورئ چې مصنفین د درس نظامي د کتابونو ټول مصنفین څومره دي، نو بس هغې لپاره ډېر چې کوم دی کتابونه لیکل شوي دي. بلا کتابونه احوال المصنفین او تذکرة المصنفین، ډېر کتابونه دي، بس هغه دې باره کې ګورئ. تذکره مصنفین درس نظامی اردو کې یو کتاب ما ته چا راوړی و، ډېر بهترین، اوس راته پته نشته چې چېرته به. تذکره مصنفین درس نظامی، د درس نظامی د هر کتاب د مصنف حالات وپکې. دا څه علم نه دی، هسې خبرې دي موږ یې تاسې ته کوو چې ذهن کې م کېږي. مصنفین څنګه خدای دې وبخښي، ټول خلک ډېر غټ کار یې کړی دی، بس موږ یې د کتاب سره کار دی. صحیح ده، په دې به وخت نه ضایع کوو انشاءالله. کتاب به وایو، خوښ هم ده که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب البیوع کتاب دے په بیان د مسائلو د بیعو کې. د بیع چې څومره اقسام دي د هغې مسائل. ستاسو که خیالي دو قسم حقوق دي، یو ته حقوق الله وی، یو ته حقوق العباد وی. حقوق الله هغه حقوق دي چې هغه د الله تعالی د طرفه زمونږ په ذمه ایښي، او که موږ یې اون نه کړو نو خدای ته څه نقصان نه رسي، موږ له رسي. او حقوق العباد هغه دي چې خدای په زمونږ په ذمه ایښي دي، که موږ یې ونه کړو بنده ته هم نقصان رسیږي او موږ ته هم رسي. په دې دواړو کې حقوق العباد ډېر مهم دي چې په دې کې تقصیر خدای نه بخي. حقوق العباد د خدای دي او خدای بخي چې خوښه شوه. او حقوق العباد به اله بخل کېږي چې د چا حق تا ضایع کړی هغه درته بخښنه وکړي، یا حق ذي حق ته ورسئ. په دې خو پوهېږئ تاسې. نو دې حقوق العباد دومره مهم دي چې زمونږ په شرع کې لویه حصه د حقوق العباد ذکر شوې ده. حقوق الله لږ ذکر شي. زمونږ دین چې راغونډ کې ټول 4 حصې کې 3 حصو کې بیان د حقوق العباد شوی، او په یوه حصه کې د حقوق الله بیان شي. تاسو که دې کتاب هدایت ته لنډ وګورئ، هدایت څو جلده ده؟ 4 جلده ده. کتاب الصلات، کتاب النکاح، کتاب البیوع، کتاب الشفعه. په دې کې صرف اولنې جلد کتاب الصلات کې د مانځه او د حج او د زکات او د روجې مسلې دي، دا د حقوق الله سره تعلق دی. باقی دیوانه جلدونه که د نکاح مسلې دي، د طلاق، د رجعت، د ایلا وغیره چې څومره مسلې دي د حقوق العباد دي. دی بیوع کې معاملات چې څومره دي دا هم څه دي؟ حقوق العباد دي. شفعې مسلې چې څومره دي او ما يتعلق بشفعه چې څومره مسلې دا ټول حقوق العباد دي. نو گویا کې داسې به ووایو چې کتاب البیوع د کتاب النکاح نه وروسته ځکه ذکر کړه چې هغې تعلق هم د چا سره و؟ حقوق العباد سره. او د کتاب البیوع نسبت هم د چا سره دی؟ تعلق د حقوق العباد سره. یا به په بل عبارت سره ووایو، اول هغه مسئلې بیان شوي چې د هغې تعلق خالص د چا سره و؟ خالص د عبادت سره و. صلات، زکات، حج هغه خالص زکات. ورپسې دویم جلد کتاب النکاح کې هغه مسئلې ذکر شوي
چې هغه من وجهین عبادت او من وجهین معامله وا. نکاح من وجهین عبادت ده او من وجهین معامله ده. چې دې ته وګوري چې د پیغمبرانو سنت ته نو عبادت شو، او چې دې ته وګوري چې د سړی په ذمہ د بوزعی په مقابله کې مہر واجبي کې نو معامله شو. صحیح شو. نو اوس په دریم جلد کې هغه مسلې ذکر کړي چې خالص معامله ده. په څلورم جلد کې خالص هغه مسلې ذکر کړي چې خالص معامله ده. د مخکې جلد کې هغه مسلې ذکر کړي دي چې هغه معامله و من وجهین عبادت و من وجهین. اوس هغه مسلې ذکر کیږي چې خالص شی دي معامله ده، خالص معامله ده. بیا دا زده کوي چې کتاب البیوع مخکې چې کوم کتاب ذکر شوی او هغه کتاب الوقف دی. څه دی؟ کتاب الوقف. کتاب الوقف صحیح شو. نو د کتاب الوقف سره د کتاب البیوع مناسبت څه دی؟ د کتاب البیوع د کتاب الوقف سره مناسبت دا دی چې وقف او بیوع دواړه مزیل د ملک دي. زه دا کتاب وقف کما چې دا مې د الله د رضا لپاره وقف کوم، زما د ملک نه ووتو، او چې زه دا خرڅ کما په 10 روپۍ هم زما د ملک نه ووتو. نو په دواړو کې ازاله د ملک وا، نو دې د وجه نه بیوع د وقف نه وروسته ذکر. صحیح شو. البته یو فرق پکې و چې وقف په دې کې ازاله د ملک و بلا عوضین، او په بیوع کې ازاله د ملک د خو بی عوضین. ځکه دا د هغې نه وروسته که چې دا بمنزلة المرکب او هغه بمنزلة المفرد، نو دا یې ځکه وروسته خبرې باندې مثال خلاص. اوس یو اعتراض شته، هغه دا چې بیوع د بیع جمع ده او بیع مصدر دی، او مصدر کې خو تسنیه او جمع نه راځي، نو دا یې ولې جمع کړه؟ جواب دا دی چې ټیک د مصدر کې جمع او تسنیه نه راځي، خو چې کله ته انواع مراد شي نو بیا جمع راتلی شي. دلته د بیوع انواع ډېر و، نو ځکه یې جمع ذکر کړه. دویم جواب به دا وکړي چې بیع په معنا د مبیع سره ده. څه سره ده؟ مبیع سره ده. صحیح شو. او مبیع خو ډېر څیزونه دي چې کوم څیزونه خرڅېږي، نو بیوع په هغه اعتبار سره جمع کړې ده. تاسو به په دې بیع کې بیوع کې یو څو خبرو ته خیال وکړئ، بیا به کتاب وایو انشاءالله. یوه خبره خدا ده چې د بیع لغوي معنا څه ده او اصطلاحي تعریف د بیع څه دی، او دویم شرایط د بیع څه دي، او دریم ارکان د بیع څه دي، او څلورم اقسام د بیع څه دي. دا څلور خبرې ضروري دي. بیع په لغت کې څه ته وایي؟ اخراج شیء عن الملک بمال، یو شی د خپل ملک د مال په مقابله کې ویستل دی ته بیع وایي. یا ادخال شیء فی الملک بمال، یا یو شی ملک ته په مال باندې را دننه کول دی ته بیع وایي. ځکه بیع د ازدادو نه ده، خرڅولو ته هم وایي او اخیستلو ته هم وایي، دواړو کې استعمالېږي. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ مبادلة المال بالمال بالترازی بطریق التجارة. مبادلة المال بالمال، بدلول د مال د په مال، بالترازی پر رضامندۍ سره، او بطریق التجارت په طریقې د تجارت سره. نو مبادلة المال بالمال دې سره نکاح وتا. ولی؟ ځکه هغه مبادله د مال په مال نه ده، بلکې مبادله د بوزعی ده په مال سره. اجاره مو وتله، ځکه هغې کې مبادله د مال په مال نه ده، مبادله د مال ده په منافعو. خبره باندې خلاص سر خلاص شکل. بیت ترازی قید سره د مکره بیع وته، د مکر او د چل بیع وته. چا سره چل وکړي په دوکه کې ته یو شی واخلي، دا مو وته. ولې؟ ځکه هغه بیت ترازی نه ده. او بطریق تجارت سره هبه به شرط عوض وتله. هبه به چاته شی ورکړه، لکه دا شی در هبه کوم په دې شرط چې دومره روپۍ به راکړې. دې کې مبادله د مال خو بالمال وشو په ترازی سره که نه،
دا بیع نه ده، هبه ده. ولې ځکه بیع کې خو بطریق التجارت ده، او دا خو بطریق التجارت نه ده، بطریق الهبه ده که نه. سلام خلاص شه لکه. خادم شرایط د بیع، د بیع دو شرطونه دي بس. عاقد به عاقلي، د لیوني بیع نه ده صحیح. دویم دا دی چې مبیع به مالی، متقوم بی، مقدور التسلیم بی. مبیع به صحیح متقوم بی او مقدور التسلیم بی. ته به قادر چې ورته ویس بری د مرغۍ تیرې شي په هوا کې، او دا په یوه مرغۍ په 10 روپۍ او 23 روپۍ ورکړي، نه دا نه ده جایزه، ولې ځکه مقدور التسلیم نه دي که ته قادر نه یې چې مرغۍ دله ورکړي که خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ. یا سین له یو سړی بوځي دی سین له، او ورته وایي هغه کب په 100 روپۍ خرڅوم او هغه هم د نر بچی پیسې درکړي، نو دا نه ده جایزه، ځکه مقدور التسلیم نه دی، مملوک نه دی. دریم ارکان د بیع، ارکان د بیع ایجاب او قبول دی. بس ایجاب اولنی کلام ته وایي که د مشتری نه صادر شه او که د بایع نه صادر شه. مشتری نه صادر شي دا په 100 ورکې، دا په 10 روپۍ راکا، دا ایجاب شو. بایع ورته په 10 روپۍ مې درکړه، دا قبول شو. یا بایع وایي دا په 10 روپۍ خرڅوم، هغه ورته په 10 روپۍ زما شو، بس دا چې دی دغه شوی. اولنی کلام ته ایجاب وایي که د بایع نه صادر شه او که د مشتری نه صادر شه. اقسام د بیع، بیع کې یو څو تقسیمات دي. اول بیع په اعتبار ذات په 4 قسمه ده. یو نافذه ده، یو موقوفه ده، یو فاسده ده او یو باطله ده. دویم تقسیم بیع په اعتبار د مبيعي سره هم په 4 قسمه ده. یو بیع مطلقه ده، بیع د عین په ثمن سره، کتاب درکم او پیسې راکې، نو بیع د عین وشو په ثمن. دوم بیع مقایضه ده، بیع د عین په عین، دا کتاب به درکم دا راکوې، صحیح شوه، دې ته بیع مقایضه وایي، پیسې پکې نه. دریم نمبر بیع صرف، صرف بیع الثمن بالثمن، پیسې په پیسو خرڅول، دې ته صرف وایي. پیسې ورکې او پیسې سره ورکې او سپین 0 روپۍ درکې. څلورم نمبر بیع سلام ده، هغه بیع الدین بالعین، څه بیع د دین په عین. قرض اوس پیسې اوس ورکې او تا ته مبیع وروسته درکوي، دې ته سلام وایي. دریم تقسیم بیع په اعتبار د ثمن سره هم په 3 قسمه ده. یو مرابحه ده، یو تولیه ده، دیم وزیعه ده، څلورم مساومه ده. بیع مرابحه څه ته وایي؟ البیع علی الزائد من الثمن الاول، په 100 روپو د اخیستې د هغې نه په زیاتو خرڅه کې، دې ته مرابحه وایي، ګټې والا. دا راځي ده. دویم تولیه، البیع علی مثل الثمن الاول، چې په 100 د اخیستې په خپل سر یې خرڅ کړي. دریم نمبر وزیعه، البیع علی الناقص من الثمن الاول، په 100 د اخیستې د هغې نه په تاوان خرڅه کې، په 10 د اخیستې دې ته او په 8 خرڅه کې، دې ته وزیعه وایي. دریم مساومه ده، البیع علی ما اتفق علیه العاقدان، دا خرڅول دي په هغه څه چې بایع او مشتري په څه اتفاق وشو، هر څه باندې چې اتفاق وشو په دې خرڅه کې، دې ته څه وایي؟ مساومه. دا ټولې بیو به پکې راځي د خیره سره. تاسو ذهن کې غوسه ناسته کېناسته کړه. البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظی الماضی، بیع منعقد کیږي په ایجاب او په قبول، په دې حاله چې دا ایجاب او قبول په لفظونو د ماضی سره وشي. په لفظونو د چا سره وشي؟ ماضی سره وشي. هلکه یو انعقاد څه ته وایي؟
انعقاد تعلق د کلام ثانی د کلام اول سره په داسې حال کې چې اثر په مبيعه سرګن شي دته انعقاد ویل کې انعقاد مو پیژن زم دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم توای زما په 10 روپۍ شو نو تا ویل په 10 روپۍ شو ستاد به ما خبره زما د اولی خبري سره مرتبطه شو د سي مرتبطه شو چې اثر په کتاب کې ښکار شي چې د کتاب مالک تشوي الکه په پوښوي د دې ته انعقاد وای اوس په تاسو یو اعتراض وارد چې د عبارت نه معلومیږي چې بيع منعقد کیږي په ایجاب او قبول باندې تړل کیږي په ایجاب او قبول نو اوس دو سيزونه دي په پړی تړي نو پړې بیل شه دی او دو سيزونه بیل شه دي الکه تاسو په پوښي او حال دار چې مخکې خو مونږ ویل کنه چې ایجاب او قبول د بيع ارکان دي او رکن د شیخ عینی د شی نه داخل په شی کنه تاسو په سوال پوه نه شئ څوک پوه شو رکن د شی داخلي په شی کې او تا ویل چې منعقد کیږي په ایجاب او قبول معنا دا چې ایجاب بیا خو ایجاب او قبول نه دی او تړل کیږي په ایجاب او قبول منعقد کیږي غوټه کیږي په ایجاب او قبول نو ایجاب او قبول خو نشو بیا په ایجاب او قبول و تړل شکل کاشو سوال باندې پوښتنه نو تاسو به جواب کې دلته با په معنا د من سره ده با په معنا د سره ده البيع ينعقد بيع منعقد کیږي من الايجاب والقبول د ایجاب او د قبول نه جوړیږي بیا خو ایجاب او قبول ارکان شو داخل شو کنه ایجاب اثبات توي اول کلام تا کدا دا باین وشي او کدا مشترین اول کلام چې وشي دې ته ایجاب وای او قبول دویم کلام توي کدا باین وشي او کدا مشترین وشي نو بيع منعقد کیږي په ایجاب او قبول سره خو شرط پکې دا ده اذا كان بلفظي الماضي چې دا ایجاب او قبول دواړه په لفظونو د ماضي سره مثلو ان يقول احدهما لك يو وي بعتو هذا العبد بالپن دا ور سره وای خرڅ میکا دا غلام په 1000 روپۍ والاخر دا بل ورته وای اشتريت منك هذا العبد بالپن تانا می دا غلام په 1000 روپۍ واخیست نو بعت او اشتريت لفظونه د ماضي دي کنه او بیا خو د قبيله د انشاءات نه د بعت او اشتريت ته مونږه سوایو انشاء ورته وای الکه په پوښتې لفظونه د چا دي د ماضي دي او د انشاء الکه په پوښتې دا ولي لان البيع انشاء تصرفين لأن البيع إنشاء التصرفين دي زي كده دخل خبري تشريك يلكانو دسي وي چه بيع إنشاء التصرف تا صدا يعني التصرف دي پیدا کئی ايه زدا کتاب پد خرس کم پسل روپای نو اس نوے کارو شو کنا نوے دارے چه دپ کتاب کے تصرف کو او ماته پیسې راکړي په دکان کې مې په پیسو سودا وکړم ما په پیسو تاس کې تصرف وکړم نو دا بیا انشاء د تصرف شو کنه شو تصرف پیدا او انشاءات خو په شرع معلومیږي انشاءات په څه معلومیږي دا بیا مخکې نو اوس موجود شو نو اخبار خو نه دی کنه انشاء شو کنه او انشاء به موږ په څه معلومو په شرع ځکه زموږ بحث خو په بیا کې دی او بیا خو شرعي معامله ده او شرعي معاملې به د کم ځای نه معلومه شرع نه کنه نو انشاء خو په شرع معلومیږي نو معلومه شې چې بیا بم په څه معلومیږي په شرع باندې معلومیږي بیا انشاء د تصرف تا او انشاء په شرع معلومیږي نتیجه دا شو چې بیا به هم په شرع معلومیږي صحیح شو اوس راځو دي خبره تا چې بیت او اشتریت خو په کلام عربي کې د اخبار د لپاره وضع شوی ځکه ماضی دي کنه او شرع اداره سره لپاره وضع کړی دي د انشاء لپاره منګه کلام عربي ته نه ګورو منګه شرع ته ګورو ځکه بيع یو شرعي مسله ده یو شرعي شی ده او شرعي شی نه به منګه بس پیژنو په شرعي سيزونه به پیژنو نو منګه بعت او اشتريت ته انشاء وای تاسو په دې خبره باندې پوي دا
دلیل پیش کې په نمت د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه تاسو خیال دی کنه څوک شته کنه شته منطقيان پکې څوک شته کنه چې کتابونه ویلي لأن البيع انشاء التصرف دا صغرا شو شکل اول کې شد ایجاب د صغرا کلیت د کبرا د صغرا موجبه ده او اول انشاء یورپ بشر موجبه کلیت الف لام پکې استغراقی ده کنه هر انشاء یورپ بشر دا بس معلومی کې بس سره په شرع سره نتیجه بس شي فالبيع یورپ بشر بیا په معلومی کې بشر سره موږ له شرع اداره خودلې د چې بیا تو اشتراط سره بیا کیږي بس خبر اخلاص والموضوع للاخبار هغه چې په لغت کې وضع شوی د اخبار د پاره چې ماضی دی مثلا قد استعمل فی دا مستعمل شوی دی فيه په څه کې په دې شرع کې الکه په پوه شي هغه څه چې وضع شوی دی د اخبار د پاره د څه د پاره هغه استعمالي کې د څه د پاره د دې انشاء د پاره کوم سيزونه چې د اخبار د پاره وضع شوی دی په کلام عربي کې هغه دلته د اخبار د پاره وضع شوی دی د انشاء د پاره وضع شي فین عقد به بيع منعقد کیږي په بیع او اشتراط سره الکه تاسو به دې ځای پوښتنه په لفظین او بيع نه منعقد کیږي په دوه لفظونو احدهما لفظ المستقبلي هي وز دا بل مسله کوي مخکې خدای ویلي چې بيع منعقد کیږي په ایجاب او قبول خو الا چې دا ایجاب او قبول په لفظونو د ماضی سره وشي د موجب د طرف نه هم ماضی لفظ استعمال شي او د دویم سړی د طرفه چې قبول سو کوي دغه د طرف نه د ماضی لفظ استعمال شي نو الا به کیږي اذا کان بلفظ الماضی دا معنا شو اوس یو بل خبره کوي هغه دا ده چې یو طرف نه ماضی بل طرف نه مستقبلی بیا به کیږي نکیږي مستقبل دو معناګانې دي ساده ټکو کې ته یا خو د مستقبل نه مضارع مراد ده یا ته امر مراد دی راجح دا ده چې امر ته مراد ده تاسو کتاب النکاح کې ویلي دي تاسو ماته لږ متوجه شئ که مضارع ته مراد شي نو زه ووایم چې بیت هذا الكتاب ب2000 دا کتاب په 1000 روپۍ خرڅوم او ته وای اشتری هذا الكتاب ب2000 دا کتاب به زه په 1000 باندې واخلما نو دا خو بیا نه شو دا خو وعده شو کنه وا بخلما الکه تاسو په پوه شئ نو ځکه په مستقبل سره نه کیږي او کته وای چې دا کتاب را باندې په 1000 روپۍ را خرڅ کا نو زه درته وایم چې ابيعو کا هاذا الكتاب ب2000 دا کتاب په 1000 روپۍ در خرڅ کما نو دا وعده شو کنه خبره خو خلاص نه شو کنه لہذا که د مستقبل نه د مضارع معنا مراد شي دغه خبره ده چې په مضارع سره نه کیږي دیم کدا چته د مستقبل نه مراد امر شي او دا راجح هم ده ولی ځکه دلته ویل دي کنه به خلاف النکاح کنه او الته په نکاح کې خو د مضارع نه د امر صيغه مراد واسطه مرادو ما ته وګورئ په نکاح کې دا څه نه ده که زه چاته ویم چې بعني هذا العبد ب2000 دا غلام ما ته 1000 روپۍ خرڅ کا او هغه سره وای چې اشتریت ما واخیست نه دا نه ده صحیح څه ده ولی ځکه بيعني هغه خو امر شکنه یو پکې امر ش مستقبل شکنه امر مراد معنا مې دی واخسته او دا بل ماضی شو لہذا دا بیان نه ده شو نه ده مناقضه صحیح شو دلته بیا وای به خلاف النکاح په خلاف د نکاح په نکاح کې یو لفظ د امري او یو د ماضی بیا خیر دی کیږي یو سره خزی ته وای یو خزی ته وای زوجنی څور ته وای زوجنی ما ته ځان په نکاح راکا یا وته د څه چې زوجنی ما ته چرته واده وکا او دا خزه دې سړی ته وای چې زوجتو کا ما تا ځان په نکاح درکا نو دا نکاح وشو دلته هم یو زوجنی دا امر صيغه شو د مستقبل کنه دا بل د ماضی شو الته سیدا او دلته په بیا کې نه ده صحیح الکه تاسو په پوه شئ تاسو کتاب ته وګورئ بیا ته وجه ذکر کوم ولا ينعقد بیان مناقض کیږي بلفظین په دوو لفظونو
احدهما چې یو لفظ المستقبل لفظ د مستقبلی د مستقبل نه مې د مضارع لفظ هم واخیسته بیا وعده جوړیږي او د امر مې تم واخیسته بخلاف النکاح په خلاف د نکاح د نکاح کې یو د امر لفظي او بل د ماضی نو کیږي وقد مر الفرق هناك او الته فرق ذکر شوی په کتاب النکاح کې چاته ورزي دا فرق کتاب النکاح کې دا فرق چاله ورزي چاله ورزي وا یو سړی د جانبین د طرف ایجاب او قبول کولای شي پڅ کې او په دغه کې په نکاح کې ول ایجاب او قبول یو سړی کولای شي اپرین ګورې ماته وګورئ وجه دا ګورئ په بیع کې حقوق د بیع لوازم او ضروريات د بیع دا چا تراجی کیږي وکیل تراجی کیږي موکل تنا زسو وکیل کما چې دا کتاب را ته خرڅ کا نه هغه وکیل دا کتاب خرڅ کی نو دا سړی نه په پیسې وکیل اخلي که زبې ته غواړم هغه سړی به وکیل روپۍ ورکوي کمال به راکوي صحیح شو کنه عاقد وکیل دی که زیم عاقد وکیل دی کنه صحیح شو حقوق د بیع هغه پکې صاحب وګوري هغه سړی مشتری پکې عیب وګوري په دې کتاب کې مال به راوړي که وکیل نو حقوق د بیع چا ته راځي کیږي وکیل ته صحیح شو نو که اوس زه درته ووایم چې دا کتاب ما ته خرڅ کا او دی ووایي چې ما ځان له واخیسته نو دا نه ده جایزه نه ده صحیح ولې ځکه دی وکیل دی او حقوق وکیل ته راځي کیږي د دې حیثیت نه چې دی وکیل دی د مطالب دی د پیسو د چې دی مطالب دی د پیسو او د دې حیثیت نه چې دی اصالتن قبول وکړو نو دی چې مطالب شد دنه په پیسو مطالبه هم کیږي د پیسو مطالبه خو بل مشتری خو بل څوک نشته هم دی کنه نو دی هم مطالب شو او هم مطالب شو او هم مملک شو او هم چې کوم دی ځان مالک کوي د دې وجې نه په دې کې دا نه صحیح کېږي او په نکاح کې کېږي چې سړی ښځې ته ووایي چې زویجني ما ته نکاح وکړه هغه ورته وایي ځان مې درته په نکاح کړه نو به ټیک شوه دې ښځې ایجاب هم وکړو او قبول هم وکړو څه وکړو ایجاب وکړو او قبول هم وکړو ایجاب سړی خو ورته ویلی دي چې زویجني ته زما د طرفه وکیله شه په نکاح کې نو د سړي د طرفه ایجاب وکړو د ځان د طرفه قبول وکړو نو اوس داسې نشي کېدی چې هم ښځه د هم مطالبه شي او هم د مطالبه شي ولې ځکه په نکاح کې د وکیل نه څه نه غوښتل کېږي په نکاح کې دوه خبرې غوښتل کېږي سړی به بوزا غواړي مالکېږي د بوزې او ښځه څه غواړي مهر غواړي نو سړی به مهر ورکوي خاوند به مهر ورکوي او دا وکیل چې پکې دی دا پکې سفیر محض دی صرف معبر دی د خولې تعبیرات کوي لکه پې پوه شئ تاسې وکیل پکې صرف شی دی نو هلته داسې کېدی شي چې وکیل د نکاح جوړ شي یو کس دا تصرف لرلی شي دا اختیار لري چې مطلب دا دی چې د دواړو کارونو د نکاح د دواړو کارونو تعبیر وکي هم ایجاب وکي او هم قبول وکي او ذکر ته مطالب او مطالب نشي جوړېدی هغې کې مطالبه نشته د وکیل نه د وکیل نه پکې څه مطالبه نشته او دلته چې کوم دی په بیه کې خو د وکیل سړي نه مطالبه کوي نو لہذا د دې کې یو سړی چې کوم دی دواړه نشي جوړېدی ځکه وایي بخلاف النکاح په خلاف د نکاح وقد مر الفرق هناك او فرق هلته کې تیر شوی دی اوس یوه بله خبره کوي بیع خو په بیت او اشتریتو تام کیږي خو صرف بیت او اشتریتو خاص نه دي که نور الفاظ ذکر کیم ټیک ده ګورئ وقول دا قول چې ردیتو بکذا او اتیتو که بکذا وخذه بکذا دا درې واړه الفاظ هم په معنا پورې په معنا د دې قول دي چې بیت او اشتریتو د بیت او د اشتریتو په شان دي لکه بیت او اشتریتو باندې چې څنګه بیع منعقد کیږي
پر رضیت بقضا هم منعقد کیږي. لکه چا یو شی ایښی دی خرڅوي او ته ورته وایي دا شی مې په 10 روپۍ واخیسته او هغه وایي رضیت بقضا رضیت ب10 په 10 روپۍ زه راضي یم، نو بیه وشوه. او اتیتک بقضا یا شی ایښی دی ته ورته ووایي چې دا په 10 روپۍ راکړه، هغه درته وایي اتیتک ب10 په 10 مې درکړه، نو بس بیه وشوه. دا د پوه شې پې یا خذه بقضا په دومره یې واخله. څه واخله؟ داسې ورته ته ووایي چې دا زه په 10 روپۍ اخلم، هغه درته ووایي ما په تا در خرڅ که په 10 روپۍ او واخله. نو دا د بیعت او د اشتریتو چې څه مفاد کوي، څه فایده چې پکې کېږي، هغه په دې الفاظو کې هم کېږي. ولې؟ لأنه یؤدي معناه، ځکه دا الفاظ ادا کوي معنا د بیعت او د اشتریتو د قول. والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، او معنا معتبره ده په دې عقود کې. الفاظ خو نه دي معتبر بلکې معنا معتبره ده. هلکه پې پوه شئ. ولهذا دې د وجې نه چې معنا معتبره ده په دې عقودو کې، ینعقد بیع منعقده کېږي بالتعاطي، په تعاطي سره هم. تعاطي راکړه ورکړه. تعاطي دې ته وایي یو سړي شی ایښي دي خرڅوي، قطار یې ډېر څیزونه ایښي دي، ته ورته 100 روپو نوټ کېدی او یو شی راواخلې، غږ هم ونه کړې، نه بیعت هغه ووایي او نه ته اشتریت ووایي، بس 100 نوټ کېدی او راواخلې، دې ته تعاطي وایي. نو دې کې بیعت او اشتریت خو نه دی شوی که نه، او بیه وشوه. هلکه ځکه معنا معتبره ده که نه، الفاظ خو نه دي معتبر. فی النفیس والخسیس بیع منعقد کېږي په تعاطی، په نفیس په کره څیزونو کې، خسیس په کمزورو څیزونو کې. کره څیزونه کم دي، هغه څیزونه دي چې تقریبا د سرقې نصاب ته رسېدلي. خسیس هغه دي چې د سرقې د نصاب نه کمي. بعضې وایي چې نفیس هغه دي چې ډېر پیسې پې لګېږي، او خسیس هغه دي چې عام روزمره سړی اخلي، که سبزیانې وغیره دکاندار نه اخلي. دې ټولو کې تعاطي چلېږي. هو صحیح، دا صحیح خبره ده. ولې؟ لتحقق المرازات، ځکه متحقق سره رضامندي د بایع او د مشتري الفاظو ته پکې ضرورت نشته، په تعاطی هم صحیح کېږي. دې ځای پورې تاسې سر خلاص شه که نه؟ بس بکو.